حکومت په کې پی کې کې د عمران خان مقبولیت نه ډیر زیات پریشان دی. نو په دې وجه باندې حکومت اوس د عمران خان خلاف یو ډیر غټ سازش تیار کړی دی. د منظور پښتین په امن جرګه کې د پولیس شیلینګ او کریک ډاون د چا په وینا باندې کیږي. اخر حکومت داسې اقدامات د سم مقاصد د پاره کوي. کم مقصدونه په دې اقداماتو باندې حاصلول غواړي. منظور پښتین د پی ټی آی چیرمن بیرستر ګوهر ته د سم مقصد د پاره خط لیکلې. عمر ایوب د پی ټی آی په پی ټی ایم د شیلینګ مذمت کړی دی. د پی ټی آی چې کوم عمر ایوب لیډر دی هغه په پی ټی ایم چې کوم شیلینګ شوی د هغې په سختو الفاظو کې مذمت کړی دی او دا خبره یې هم کړې ده چې دا هر څه په پی ټی ایم باندې د چا په وینا باندې کیږي. د عمران خان وکیل سلمان اکرم راجا منظور پښتین ته یو غټ آفر هم کړی دی چې زه ستاسو وکالت کولو ته تیار یم. بالاخر داسې څه غټ کېدو واله دي چې عمران خان سره ملاقاتونو باندې هم پابندي لګېدلې ده. کوم وکیل چې عمران خان سره ملاقات دپاره درخواست دایر کړی هغه وکیل هم منظریام نه غایب شوی دی. د بشرا بیبي په توشاخانه کیس 2 کې سماعت هم شوی دی چې ډیر زر به بشرا بیبي مطلب بشرا بیبي ته ډیر زر رهایی هم ملاوي شي. بشرا بیبي ته ضمانت ملاوي شي. د حکومت چې کوم خپل شپږ ایم ان ای دی هغه آئینی ترمیم باندې اعتراض کړی دی. الیمین ګنډاپور د پی ټی ایم په جرګه باندې اقدامات حل کولو دپاره وفاقي کابینه هم راغوستې ده. په هغې کې څه خبرې شوي دي دا ټول تفصیلات در سره په دې ویډیو کې شریک کوم. ویډیو خپل هم مکمل وګورئ او مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ. په 11 اکتوبر باندې د پښتنو د امن جرګه ده او هغې حوالې سره ډیر بد خبرونه راغلي تیر شوي 3 ورځو داسې په دغه جرګه باندې شیلینګ او کریک ډاون هم شروع شوی دی. د کریک ډاون صرف د یو مقصد دپاره کیږي د کې پی کې عوام د پی ټی آی خلاف شي. په دې مقصد دپاره دی کریک ډاون کوي ځکه په پی ټی آی چې کوم حکومت هغه په کې پی کې کې دی او دا جرګه هم په کې پی کې کې ده. نو دا کم شیلینګ کیږي په دغه جرګه باندې یا کم کریک ډاون کیږي نو د هغه چې کم پښتانه دی وایي چې دا د پی ټی آی حکومت دی او د پی ټی آی حکومت کې موږ سره دا ظلم کیږي. دغه کې پی کې کې د عمران خان مقبولیت هم زیات دی. د پی ټی آی چې څومره هم جلسې یا احتجاجونه وي نو کې د پښتنو تعداد زیات وي او اوس سازش دی دا کوي چې د پی ټی آی خلاف د پښتانه روچت کیږي. اصل کې د دې شاله د کې پی کې حکومت نه دی د دې شاله د وفاق حکومت ته پوره ډیټیل باندې مفهوم جی. د امن جرګه په مقام پرون باری مشندرو سره کندې هم شوي دي. یو سور ودې مخکې هم په دی باندې شیلینګ شو په پښتنو باندې او پرون بیا په هغه ځای کې فایرینګ هم شوی دی او شیلینګ په هم کیږي چې څه کسان پکې هم شهیدان شوي دي او زخمیان پکې هم ډیر زیات دي. د پی ټی آی لیډرشپ په دې کولو الفاظو کې مذمت کوي. د پی ټی آی لیډرشپ ویلي دي چې په مونږ خپل دا ټایم ظلم کیږي نو مونږ به څنګه نورو سره ظلم کوو. عمر ایوب ویلي چې زه د پی ټی ایم سره په ظلم کولو باندې پی ټی ایم سره چې کوم ظلم کیږي زه په هغې باندې مذمت کوم او وفاقي حکومت او محسن نقوي او آی جی خیبر پښتونخوا او چیف سیکرټري کې پی کې پولیسو ته احکامات ورکوي. د هغې په احکاماتو باندې دا هر څه کیږي. ډېر پښتانه وایي چې کې پی کې حکومت آی جی او چیف سیکرټري بدلی ولې نه نو د دې بدلولو اختیارات چې کوم وي هغه وفاقي حکومت سره وي. د آی جی کې پی کې او د آی جی سیکرټري ترانسفر کول یا هغه د خپل عهدو نه لرې کول د دې اختیارات د کې پی کې حکومت سره نه د دې اختیارات د صوبي حکومت سره نه د دې اختیارات د وفاق حکومت سره وي. کې پی کې وزیر اعلی چې کله ډومبنۍ ورځ نه مطلب حلف اوچت کړی دی نو ډومبنۍ ورځ نه هغه وفاق ته ویلي دي چې تاسو چیف سیکرټري کې پی کې بدل کړئ. جی چیف سیکرټري کې پی کې بدل کړئ. د دې الریډي خط لیکل شوی دی خو په هغې باندې د وفاق حکومت هیڅ قسم جواب الیمین ګنډاپور ته نه دی ورکړی. د پی ټی آی وکیل سلمان اکرم راجا منظور پښتین ته آفر کړی دی چې په پی ټی ایم باندې وفاقي حکومت کومه پابندي لګولې ده یا په کوم ظلم کیږي نو سلمان اکرم راجا پی ټی ایم ته ویلي دي چې تاسو وفاقي حکومت د عمل های کورټ کې چیلنج کولی شئ او زه د ستاسو وکالت ته تیار یم. اوس په پته لګي چې پی ټی ایم په دې څه جواب ورکوي دا به راتلونکي ټایم کې پته لګي. منظور پښتین د پی ټی آی چیرمن بیرستر ګوهر ته خط هم لیکلی دی. په دغه خط کې منظور پښتین چیرمن بیرستر ګوهر ته دعوت ورکړی دی چې د پښتنو چې کومه جرګه ده په 11 اکتوبر په هغې کې تاسو شرکت وکړئ او ټول پی ټی آی ته پکې د شرکت کولو دعوت ورکړل شوی دی. منظور پښتین په دغه خط کې لیکلی دی چې زه ستاسو کور ته مطلب د پی ټی آی چې څومره هم غټ لیډرشپ دی ما غوښتل چې د تاسو له د دې جرګې دعوت درکم او تاسو له کور له درشم خو مصروفیات ډیرو او موږ چې څه هم کوو په دې جرګه کې نو هغه به د آئین او د قانون خلاف نه وي یا به د آئین او د قانون په دایره کې وي. بل عمران خان سره په ملاقاتونو باندې پابندي لګېدلې ده او پی ټی آی کارکنان وایي چې کېدی چې راتلونکي وخت کې څه غټ عمل کېدو والا وي. په دې وجه کپتان سره ملاقاتونه بند دي. پرون هم دا خبر راغلی چې په کپتان جیل کې تشدد شوی دی. عمران خان وکیل انتظار پنجو د های کورټ کې دا درخواست ورکړی و چې موږ ته د عمران خان سره ملاقات کولو اجازه راکړل شي نو هغه وکیل هم پرونه داسې منظریام نه غایب شوی دی.
عیني ترامیم معامله هم اهم ده کې دیش د دې په وجه عمران خان سره ملاقات بند وی چې عمران خان چرته پټای ته احکامات جاری نه کی یا د عیني ترامیم حواله سره سم موقف ورنکي نو په دې وجه کې دیش د کپتان سره د ملاقاتونه بند شوی وي. بشرا بیبي توشاخانه 2 کیس کې هم سماغت شوی دی چې نن پر عدالت دلایل طلب کړی دی. بشرا بیبي ته ضمانت هم ملاوي دی چې د حکومت خپل شپږ MNA حکومت حمایت کولو نه انکار دي. حکومت ته عیني ترامیم کې اوټ ورکولو نه د خپل شپږ MNA چې کوم دي انکار شوی دي. بل طرف ته د PTI د دې خبره داوا هم کوي چې زموږ ټول MNA محفوظ دي او عیني ترامیم راتلونکي 3 ورځو کې هم په اسمبلی کې پیش کېدای شي. راتلونکي 3 ورځې چې کوم دي هغه د پاکستان حکومت د لپاره د PTI د لپاره د چیف جسټس د لپاره ډیر اهم کېدای شي. په دې ویډیو کې د اپډیټس د ویډیو کتلو زیاته مننه جی. والسلام.